ګرانو کتونکو سلامونه. افغان شیرپا ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د دغه بېوسه بېڅوکه خلکو سره تعاون جاري ساتلی دی، چونکې د روجې د دې وخته پورې وړه غوړي چې چیني دا خلکو ته میلو شو. اوس ماشومان دي، یتیمان دي، څوک یې نشته، سهاری نشته، هغوی کپړې غواړي. زه مننه کوم د قیصر صاحب یو ورور دی 10,000 روپۍ رالیږلې وي او هغې کې دغه خاندانونه چې کوم دی نو سپانسر شو. بیا د بالولي ورور چې د هغوی طرف نه پیزار چې کوم دی دا نوی پیزار دی، بچی پکې ځان له خوښ کړ دا دی. نن راته یو ورور چې کوم دی نو 33,600 روپۍ رالیږلې وي. دا مونږ چې د چا نه تپوس وکړو نو یو زنانه دپاره چې هغه شپه خویاندې وي 10,000 روپۍ رالیږلې وي. الله دې کړي چې راشي او هغوی له یې ورکړو، اختر به یې ښه شي. بقایا چې کوم دی نو دغه یتیمانو له دغه ماشومانو له پې کپړې پیزار اخلو. او یو بل ورور 15,010 روپۍ رالیږلي. دا د نن ورځې چې زه ریکارډینګ کوم په اضافي حساب باندې رالیږلي. دا دې ذکر زه ضرور کوم. ګرانو کتونکو دې ویډیو ته راتګ د دې زنانو دا انتخایي مجبوره دي. دوی دلته کې ټوله روژه خوراک هم یو سینن چې کوم دی خو دا قرشي بوتل یو سیې نو دا زما لپاره ډېره غټه خبره ده. او دا ګوتې غوړي چې کومه ده لږ تپوس وکړئ چې دا په څو باندې ده نو دا هم چې کومه ده دا ځان سره یوسي. او احساسات چې کوم دي دا د مور نه پته لګي چې بچو ته کپړې میلو شي او اختر کې څه واچي څه به وایي په دې. بس الله پاک دې سره خو کې ماشومان خفه کېدل، الله پاک تاسو سره خو کې چې زموږ سره مرسته وکړه، زموږ بچو لم کپړې ورکړلې. الله دې تاسو نور هم کامیاب کړي او تاسو سره چې څوک دغه کوي نو الله پاک دې هغوی سره بد وکړي چې تاسو سره څوک بد کوي. او زموږ سره ورم کار دی چې راځو او چې دی نو بس موږ له شیز راکوئ. 4 کالونه راځي. 4 کالونه روکې راځو. صحیح ښه. دې خوا راشي بچي رالیږدی شه لکه څه وی بچي خوشحاله اختر کپړې مې نوي تاسو راله راکړئ او پیزار تاسو راله راکړئ. وښایه کم دی پیزار پته مو لګي دا وګوره. ښه او ستا ګلې ښه. او بل دا دی د دې 4 خویندو دا یو ورور دی نو د خو پیزار وشو نو بیا کپړې دغه نه وین دا چې کوم دی وخت دی وخت مې دی بازار نه ولا راوړی. صحیح شو. نو ګرانو کتونکو دغه د افغان شیرپا ویلفیر فاونډیشن کار دی. د اختر کپړې پیزار ورسره د خپل خوښه چې غوښه چې څه دی وي غوړي نشته غوړي میلو شو. نور هم دا ډېر ضرورتمند دي خو دا څوک سپانسر کوي نو بالکل د دوی موږ سره رابطې وي راځي دلته کې نو خو دا ماشومان خپل بچي ګڼئ او د دوی دپاره تاسو اختر له مزید د څو ورځو کې سره لیږل غواړئ نو بالکل به دوی ته میلاویږي. د کور ژوند څنګه تېرېږي؟ بس ښه تېرېږي خو ورکې بس چې انسان وسیله نه نو بس یو الله وسیله وي بس الله د هغې نه پس بیا زموږ ځای او ستاسو ځای دی. الحمدلله الله روژه ښه تېره شوه. شکر الحمدلله. ټول د روژه هم درته دواګانې کوي. ټولې روژې هم درته دواګانې کړي دي. دا څومره غټه خبره ده. دا ماشومان ختمونه کوي تاسو ته دواګانې کوي. دا زما لپاره ډېره د فخر خبره دی. ګرانو کتونکو خو زه دې له صرف دا یو بوتل هم ورکړم. دا یو بوتل نه دی نو ضمیر زما هغې ته تابع او بره د رب کیمره احساسات او د نیت نو فیصلې الله پاک کړي. تاسو نه کوئ. ما ته ډېر ملګري ووي دا کمنټس ته ګورئ زه ورته وایم دومره وخت راسره نشته دی. زه یم چې زه یو کمنټس والا پسې وګرځم او دوی له زه ګفټونه ورکړم ځکه چې دا ما صفا کوي او ژوند دا د چیلنج نوم دی نو په چیلنج په توګه تېر کړې. اوس دا کوم خلک چې ویوز او لایک زما په دې ویډیوګانو باندې اخلي او مختلف ډرامې کوي نو هغوی ته وایم چې ګوره دا کومې ډالرې درته راځي نو دا خو د یتیمانو نه رالیږېږي نه دې یتیمانو نه ده سپېړه هزارې سپېړه ده او تباه و برباد به شي. ښه ویوز او لایک پې اخلی که نه